أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية مكية وآياتها 26 دا سورة غاشية دا مکی سورت تا په هجرت نمخشر نازل دا او په دې سورت سے شپږ آیاتونه دي. دا سورت سے بنیادی الله پاک دی قیامت او دی قیامت سختی ذکر کوي. بیا خصوصا کافر مشرک چې کوم تکلیفونه مصیبتونه دای د قیامت پر به هغه سره مخامخ کیږي. عموماً او د عموماً نیکبختی الله پاک په دا سورت سے ذکر کوي. بیا علاوه چې دا سورت پودا شه د مو وحدانیت ته د مو قدرت ته او توسته پر مو عجیبه مخلوقات پیدا کړي دي لکه ایشون اسمون غرینا مزکه او د هرنګ نه را سمره شینه چې په نظیر توسته درسي پاشه مو د وحدانیت خامخا سنه عالمه نشانه وی لکه یو شاعری وی ابن کثیر رحمت الله علیه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. په هر شي چې د الله په قدرت باندې سنه دلایل وي او دای دا ټول وی چې الله پاک وحده لا شریک ذات تا. شیخ سعدی صاحب رحمه الله وی هر گیا ہے کہ ضمیر و ید وحده لا شریک له گوید کیم شین شای بیټای چې د مزکه نار زرغونیږي هغه وحده لا شریک وی په زبان حال سره خو میشتو سه دی په ذکر دی په تسبیح باندې نه پیږي. كهولا وشبانا حسانا وجوههم على سرور مصفوفة ونمارك کا بوډاګون وی کا ځوانون وی کشلی وی مخینه ډیر بهترین او کشلی انداز سره بدینو سی په تخته باندې او د هرنګ دیته به فرشینا کالینینا هغه غوی دلی وی او د الله پاک د مخ مبارک دیدار به کو دی. الله فرمای وجوهن دیر مخینه به یوم ازن پداورز بنده هل اتاکا رغلیدتو تا حدیث الغاشیه خبره ده پټوین کې غاشیه منه پټوین کې چې په هر شي بنده بار خلوی چوي پویډ شي دیتا غاشیه وی ډامپ نه والی ایرغلی دی توستا او خال کې غاشیتون ده پټوین کې خبره چې قیامت هر شي به پټوي ټول نعمتینه به ختم شي مصیبتینه به بار حلوړي مردور خال کې ده پورا او نعمتینه به د نیک خلق دی پورا. وجوهن مخینه به یوم الدین په داورې د قیامت باندې خاشعتون ذلیل بیوی لکه یو سړی چې ستړی شي مخ یې تک تیر بار خلیدل شي استړی هغه غام یې د مخته د مخ نه عملی میږي. الله پاک وی چې کیم خلق چې توسوی نه غ مخینه به عجیباوی ذلیل بیوی عاملتون عمل کرین کی بی کور کرین کی بی ناسبتون ستړی بیوی ډېره اغام د قیامت سختی دی واجنا لکبل دی شرسی ذل اغلال فی عناقهم زلوانه به اتکړی به دی په مکندی شي و سلاسل زنجرین یا یسحبون فی الحمیم جهنم په ګارم یې بشه په ګارم وینې زوی شه به الله پاک دی سکوي ثم فی النار یسجرون تو با پرشته بنی ولی وی دی پړ مخ داس په ګروي بیا به جهنم ته ورتري او په دی باندې به ير بالیږي تسلا ننوزی بدای داخلی جی بدای نارن اغیت حامیتن چی انتہائی زیوت پہ گارمی. ابن عباس فی رضی اللہ تعالی عنہما حامیت فاہیت تتلزع علی اعداء اللہ دس پہ گارمی چی آلا پاک دشمنون بے دے غرنجینا بالکل یا نخلصی جی توس کا ورد سلی بیشی دی جہنم یونتا من عینن دی اغی چینینا آنیتن چی انتہائی زیوت خوات دلیے ببیوی یہ با بارحال 15 منټه لاس منټه چې وخټوي انتهایی زیوته ګرمي شي او کا ډېر زیوته ګرمي شي بیا کا غیشه غوته بل شي تاسو ورسیراولو هغه خپل غیشه ار شي تلوي داس په جهنميون نعوذ بالله وجود ټول ورتلیږي. ليس لهم نبي دید پر طعام خروق الا من ذريع مگر د اغزی چنه ونینا میشتو سه تندون وتوي ایشونی ډېر خیز بیا خپل د سپالی شي بیا ارزار غنیږي ذريع ډېر مردود بیټای دا دی به هغه خروق وي. ليس لهم طعام الا من ذريع ولا طعام الا من غسلين ادای به خروق بل شي نه وي بلکې د جهنميون وینې زوي بي او بیا به چې هغه اخري غټوي به یا به دی وجه ختمه وي چې نه داس نشته چې وی خري غټ شي سره سیر شي.
لا یسمنو نه به غټوي دا خوروک دی ولا یغني نه به دفاع کوي نه به لرې کوي دی نه من جوع الوجع د جهنم الوجع نعوذ بالله ابي بالکل دی ولا پس ختمیږي نه بل دي شرطي وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ورتسلی بشي دی ته سخت ګرمه به بیا وسرشي فقطع امعاءهم دی کلمه به ټول پریکو توب ډېرې سختۍ د وجنه به هر حال میشتو سه کلمه چې د زناور ولا ګرمې به ته روچوي ټولې پرې شي دا سوی چې تو سه خدای مې د جهنم نه اوسو جهنميون چې کله هغه به وڅي بیا به دی کلمه لوند په بل یار بنو وزي وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم وجوه زن مخینه به یومئذ په دا ورځ د قیامت باندې ناعمه تر تزاوی مسلمون ولا کشلی ویل دل شي بل شرطي بلایت شي تعرف في وجوههم نظره النعيم او نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ادی په مخې شه به اتر او تزګید نعمته ات خپل ملیموي لسعیها یخپل عمل د پورا اسایمه چې د کی مستری استمانه کړی وي په د نیوش عملینا راضیتون اغ د پورا بدای خوشول وي چې الله اطاعت موکړو شکر الحمدلله خدای پاک فردوس وکړو چې فردوس دا دار د متقیون ده فی جنت عالیه په جنت ډیر اوچت شي ډیر انتهایی اوچت وي چې جنت الفردوس ده لا تسمعون بوروی دی فیاب دا جنتش لاغیتا فضول خبر غریج شور و شغب لا تسمع اذن ولا باطنا نه ازرار خبره زیاده شری مردوڑه نه باطل خبره به هر حال زی بیلډینګ مکان کا ډیر ښه مکان ویا خو چې شور و شغب وي پشه غریج وي پشه ای ګرمۍ د سړنا سره بچ کوله اسباب نه وي اغه مکان هي سکیمات نه وي کې جو به شارسي ادب کې تو به زینت المکان بالمکین ا د مکان د غازی کښلوله یا پاستوګ نه خلک سره چې مر ش خلک وي اغازی بهر خلک خپل لګي او کا ډیر بهترین مکان وي بهترین کوټری وي بهترین بلډینګ وي چې شور او شغب یا بل داسې تکلیف دی شاوي سړی ته اغازی خوان نه ورکوي طبعا خوان نه ورکوي ازکه الله پاک وی چې دی په لوی جنتی شي لا تسمع فيها لاغیا فضول خبره باطل خبره به دینوري په جنت فيها بد جنتی شي به عینون چینی وی جاریتون بایجی به بهر حال دولته میشتو سه پیپ یا بل چې څه شاوي ا میشتو خامخاوي ته غوړي په جنات سه به دغه سه براونی وي دغه سه به سیخ براونی نه به پیپینه نه به سوي زړه دې دوی غلی راس ورکسا په زړه شي چروشي آی به تو تخپل برخه لار کوي فيها بد جنت سه به سرورون تختینوي مرفوعه وچت چې پاشه به زبرجد یا لګیدلی وي پاشه به یاقوت یا لګیدلی وي او پابنه به حور او غلمان وي خل یې بهترین سترګي وي او چې کیم نیک خلق وي کیم ښه خلق وي هغه د پر به بار حل دا ادای خدمت گزاري وي او دارنګ جنکی مخشه تیر دي دای به جنکی به داسې کښلی دل شي لکه ملغلره بار حل چې په غاښه تاله کې د غاښه یا شیشه یو بل ټوله جنکیږي دا جنکی به داس دوله درې تو خدمات پر اتشتي خو ولې چې دولته خوښات قربان کړی وي هل اتاکا رغلی تو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث الغاشیه خبره د پټوین کې چې سخته ستړي استمنا ورز بي بار حل ار شي به پټوي چې قیامت ورز دو وجوه مخینه به یومئذ په دا ورځ باندې خاشعه ذلیل بي عامله عمل کړین کی بي ناسبه ستړي استمنه بلی دیشي په دای باندې دای مخې باندې یا نه عامله زپلی بي پښتو ترجمه زپلی بي هر شي به د په مخ باندې لیدل شي تسلا ننوزی به دای داخلي جبه دای نارن غیر تحامیتن چې انتهی زیود ګرم بي توسکا دای ته به بور سلیشی من عینن د اغي چنین انیتن چې خوټیدین کی بي جوش په وای لیس لهم نبی دای د پر طعامون مړی خوروک الا من ذری مگر د اغزی چن بیٹینا تندون یعنی رس مردود بیٹای لا یسمنون نبی غټوی چې وی خوري ولا یغنی نبی د فارو علی دی لرانی نبی لری کوي نبی ختموي من جوین دی الوجه تندبه نش ختمولای وجوه زن مخینه به یومئذ په داوریز باندې نعمت تر تزاوی لسعی خپل کوشش ته پر بدی راضیه رضیوی فی جنت په جنت عالیه ډیر اوچت سی وی چې جنت الفردوس ته لا تسمعوا دی بنور وی فی ابد جنت سی لاغیه فضل خبر بکواس فیها پدا جنته شبه عینون چینی وی جاریتون بایدین که فیها پدا جنته شبه سرورون تختینوی مرفوعتون وچت بلند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک تا چې الله پاک
رضا رمضان په مسلمانو باندې ورولی بیا کیم چې ښه خلک وي الله پاک دوی ته په رمضان رضا شي د خیر د نیکۍ دې توفیق ورکوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد اذا كان اول ليله من شهر رمضان چې کله رمضان ارجع اول ورځ شي صفدت الشیاطین ټول سرکشي شیطانون آقید شي باندیون شي وتړل شي ومرضت الجن او سرکشي پیریونیا وغلقت ابواب النار او د جهنم ټول دروازې بند شي فلم يفتح منها باب یو دروازه یو دړه جهنم پورې راشه نخلصيږي وفتحت ابواب الجنه و جنت ټول دروازې ټول دړه ټول گیټي نخلصي فلم يغلق منها باب یو دروازه نه بنديږي وینادي مناديا او یو اوز یو راخ کړین کې دا ژغینا کو دا ویای یا باغی الخیر او د خیر غشتین کیا اقبل ارمخمخشه خور ماشه ټول کول ویل اسمیاشته تیر کړ فزول اس لشکې ارمخمخشه الا دین تلشکی توجه وکا و یا باغی شر او د شر غشتین کیا او د شر لټوین کیا اکثر لشکې د ګناینه اربان کا زون لشکې د خدای د نارضګۍ نه زون اریسور کا ولله عتقاء من النار او د الله د پر جهنم نه ازود خلق ویني خدای پاک په رمضان راش ډیر خلق چې مسلمون وي ابر خل جهنم نه ازودوي وذالک کل لیله نو دا ژغینه دا سیره هر شپه رمضان په شپه شدا د خدای طرف نه دا ژغینه شي امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين طاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.